حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر. دا دنیا دا کم ریل پیل دا کم مونږ اینو دا کم پړقا پړوقینو نو دا ټول په ټوله دا د کافر دپاره جنت دی، لیکن د مسلمان دپاره قیدخانه ده. مسلمان دلته خپل خواهشات نشي پوره کولی، بلکې د ده د خواهشاتو پوره کولو ځای هغه کم دی جنت دی. دی به جنت ته ځي هلته به خپل خواهشات پوره کوي. د مخکې آیاتونو کې را روان دي چې څنګه به خپل خواهشات پوره کوي. نو د مسلمان به په دې دنیا کې زړه نه لګوي چې بس دلته به کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي په دې دنیا کې داسې ژوند تېروه ګویا ته ناشنا یې، دلته ناشنا یې او د لارې مسافر یې بس روان. یو سړی په لاره باندې روان دی که نه او دې سټیشن ته مثلا ورغی یا اډې ته ورغی یا دی هلته چې کومه انتظارګاه ده په هغې کې ولاړ دی، نو سم خیال دی چې دی هلته داسې شي وکړي که نه دی اوس روان دی مثلا د پېښور نه راځي بټخیلي ته او د پېښور اډې ته ورننوتو او دقلته اوس لګیا دی او په دې اډه کې ډیکوریشن شروع کو چې بھائی دلته چې کوم دی دا پوټو پکار دی چې ولګي، دلته دا بلپونه پکار دی چې ولګي، دلته پکار دی چې سیریز وړاندې شي. خلک بولي چې بھائی ته چېرته ځې؟ وایي زه ځم بټخیلي ته. ساده سړیه ګاډي کوسټري نه میلاویږي د سواتو، د سوات کوسټري نه تا راوړي نه دې ته ملګري کوسټري راوړي ما لکه چونکې زمونږ د اواز اوس ټولې دنیا ته رسي که نه دا خبره پکې کومه. د ته ملګري کوسټرو والا هم نه راوړي مونږ بټخیلي والا نه هم د سوات کوسټرو والا نه راوړي. هلکه بهی زه مسافر یم، زه ځم بټخیلي ته، ما سره بیمار دی، زما سره زنانه ده، نه بټخیلي والا نه وړو. ولې بھائی؟ یاره بھائی زما سره خو د سوات سیټر کینې سوات سورلی هغونه به زه پوره کرایه والا منستانه خو به زه نه مالمه دا په بټخیلي کې ته کوزېږې نو دقه 25 یا 30 روپۍ یا څو چې دي یا 50 روپۍ نو دا ما ته تاوان نه ځي. نو هلکه زه به نه ځم کور ته، نه ته ځه خو ته ځان له خپل بندوبست کوه، دا ګاډی به په اواز وي په بټخیله به نه ځي. نو دا ظلم دی، زیاتې دی. کم از کم دی ډریورانو له پکار دی چې بھائی دا د بټخیلي دا خلک دا هم عوام دي، انسانان دي، د چا د مجبورۍ نه غلطه فایده نه ده اخیستل پکار. هلته به غریبان ولاړي او بھائی شرمېږه، زورونه به کوې، منتونه به ورته کوې، لکه پیسې خیر دی واله که نه، نه نه دې ته یې مجبورۍ چې بھائی دې مال د سوات کرایه راکړي یا دې ملګري کرایه راکړي، دقې ته یې مجبورۍ. او د خلکو به دا زور لګولي او څوک د تپوس نشته. به هر حال دا ظلم دی، زیاتې دی. د دې ظلم او زیاتې چې څوک هم داسې چې هغه ته پته وي چې بھائی یاره دا پلانکې ګاډی چلای یا ډریور دی کلنډر دی هغه سره خبرو وکړي چې بھائی خدای ته وګوره دا زیاتې مه کوئ، ظلم مه کوئ د الله د رضا لپاره.